د ماشوم د سٹور نه د بریډ یو پیکټ راپټ کو چونکې په هغه سٹور کې سکیورټي هم موجود سکیورټي والا ماشوم ولید چې د بریډ پیکټ پټ کو سکیورټي والا د ماشوم رو نیوجي د ماشوم ته تختیدو کوشش وکړو په هغه سٹور کې د شیشې یو میز چې هغه هم مار شو خو سکیورټي والا د کلک رو نیو او د پولیس حواله کوجی پولیس په سبب باندې جج لا پیش کو جج دنه تاسو کو چې بچي تاسو پټ کولې د سٹور نه د ماشوم ولوي چې ما د سٹور نه صرف او صرف د بریډ یو پیکټ راپټ کړی د جج ته پوسو کو چې را پټولو دی والی ایشتلې بده په پیسو باندې د ماشوم ولوي ما سره پیسې نه وي جج ولوي تا به کور کې رچانه پیسې راشتلې وي خو پټولو بدنه ماشوم ولوي د ما کور کې هیڅوک نشته یو مور مې ده چې هغه بیمار ده او دا بریډ ما صرف او صرف د هغه د پر را پټولو هغه له ضرورت جج ورته وي چې د ستا په کور کې څوک د کار ولا نشته نو ته کار مهنت مزدوري ولې نه کې د ولوي جدي ماشوم ولوي چې ما کار کولو جی په یو کارواش کې می گاډي وینځل خو یو ور وسټوټي میو که د مور د بیماری د لاسه نو کارواش ولا زه د کارواش نه راوښ جج ورته وی چې انا بده مدد غوسته او چې انا بده کار غوستله او د ماشوم ولوي سهار داس ډیرو ګرځدم خو چا مې هم مدد نه کو اخر ډیر زیات مجبور شوم او د سٹور رادن نشم او د سٹور نه می غلاو کا جج چې دا ور د جج چې کومه فیصله سنو ک چې تاسو غوړی تاسو به هم حیران شئ جی ترقی یافته ملکونو ججان چې کوم وی هغه داسې فیصله کوي جی صدغه رنګ فیصله سنو ک جج وی غلا کول او بیا د بریډ غلا کول دا یو ډیر حولناک جرم دی او د دې ذمہ دار صرف د ماشوم نه دی په کوټ کې چې څومره هم خلک ناس وغه ټول له جج وی د ذمہوار تاسو ټول او د ذمہوار زه هم یم جج چې په کوټ کې څومره هم کسان ناستو په ټولو باندې $10 جرمانه ولګوله خپل هم د جیب $10 راوخل په میز کې خل او حکم وکړو چې د عدالت کې څومره هم کسان ناست او چا هم دا کیس ورته د ماشوم خبرې چا هم ورته ټول به $10 جمع کوي او چې د کم سٹور نه غلا کړي په هغه سٹور باندې هم $1000 فاین لګولو او یو چې په 24 غنټو کې دغه سٹور $1000 د ماشوم له جمع کې کچري دغه سٹور $1000 د ماشوم له په 24 غنټو کې جمع نه نو زب په دغه سٹور چې کم دی د سیل کې دو حکم جاری کوم جج وی دا زما فائنل فیصله ده جی جج ماشوم لو قتل او ماشوم نه هم معافي وغوسته ماشوم ته وی چې مونږ ټول معاف کا د دې جرم ذمہ دار صرف تن یا د جرم ذمہ دار مونږ ټول یو جج د ماشوم نه د غل ماشوم نه جج معافي وغوسته اوس پراش جی د خپل ملک خوږ وطن د پاکستان د حالاتو طرف لجی پاکستان کې تاسو وګورئ ډیر داسې خلک دي چې د مجبورۍ نه مختلف جرمونو کې ملوث جی د ډیر غټي مجبورۍ نه غي لاګان شروع کی د ډیر غټي مجبورۍ نه جی غي ډکیتیان شروع کی د ډیر غټي مجبورۍ نجیب چې تی رزق غواړي او بیا داسې وطن کې جون تیرول چې په هغه وطن کې د 10 کیلو توړه چې کمای په 3000 په 3500 روپۍ ملاويږي او د غریب आवाज جتول والا پکې سوکني نو بیا تاسو مال په خپل وایي چې آیا یو غریب یو جرم کې ملوث نو دی ذمہ دار سوق شو ادي ذمہ دار د وخت حکمران شو د دې ذمہ وار هغه جج شو چې کم جج غلط فیصله سنوي د دې ذمہ دار هغه حکمران شو کم حکمرانانو چې زموږ ملک لوټل الله پاک ته زموږ په وطن باندې رحم وکي الله پاک ته زموږ د وطن مددگار شي کینی په عقل ډیره ګرانه ده چې زموږ د عمل چې کم طرف ته روان دي او زموږ حکمرانان چې کم دي ای صرف د کورسۍ غموډي تاسو ډیر لري مده خپل گاونډي هیوادونه ګوري افغانستان لا ګوري انډیا لا ګوري بنگلاديش لا ګوري څومره په ترقۍ باندې رواني د غي اکانومي له ګوري د موږ نه څومره اوچتره د غي اکانومي هر څه پر د انډیا اکانومي ګوري د موږ نه څومره اوچتره جي انډیا کې چې کم غي حکمران دی او دغه چې کم خلک دي کم چې سرمایدار خلک دي نو په ملک فیکټریان رواني کړي جي مکیش امباني تاسو ګوري څومره غټ بزنسمن دی او دغه بزنس تاسو ګوري په انډیا کې جي تاسو بخپل هم حیران شئ نو دا یو شاړ غونډي ویډیو د ویډیو کتلو زیات مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام